د منافقت څلور صفات بیان کړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم. حدیث کې چې څنګه الفاظ راغلي دي، اربع من كن فيه كان منافقا خالصا. څلور خبرې چې په چا کې ورپکې وي بس خالص منافق دی. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. او په چا کې چې د دې څلورو نه یوه ورپکې ده نو د منافقت یو خصلت او یو صفت ورپکې دی. څو پورې چې پرېښی نه وي نو خطره ده چې دی منافقت ته لړ شي. دا نور هم پکې را پیدا شي. اذا حدث کذبه. وړاندنۍ خبره څه ده؟ چې دی خبرې کوي نو دروغ به وایي. دا یو خبر چې خبرې کوي نو څه به وایي؟ دروغ به وایي. نو کم څوک چې دروغ وایي په ده کې د منافقت صفت ورپکې دی. دویم، واذا وعد اخلف. چې وعده وکړي نو خلاف ورزي کوي، وعده نه پوره کوي. او دریم څیز، واذا اؤتمن خان. چې کله ورسره امانت کېښودی شي نو خیانت پکې کوي. نو امانتونه د الله هم زموږ سره دي. د لاس، پې، سترګې، غوږونه، زړه، دماغ، دا ټول د الله دي. چې څه ډیوټي ورته حواله کړل د طاقه پې کوه، د هغې خلاف مه استعمالوه، کنې خیانت دې وکړو. او څه امانتونه زموږ سره خلکو ایښودي دي او څه د قوم امانتونه هم را سره دي. دا د سرکاري افسرانو سره او دا چې څومره خلک د سرکار او د سرکار د خزانې سره، د قوم د خزانې سره تعلق دی او د هغې سره کوم فنډز راځي دا ټول امانت دی. لږ دی چا سره او که چا سره ډېر دی، دا د قوم امانت دی. نو چې په دې کې خیانت کوي دا منافق دی. او څلورم صفت د منافق بیان کو چې واذا خاصم فجر. چې د چا سره جنګ جګړه راشي نو زر کنزل کوي. نو کنزلو والا منافق